السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو خلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به ډېر د افسوس مقام دی چې یو ظالم پلار راپاسي او خپل زلمی زوی ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کوي دوستانو پلار داسې حرکت ولې وکړو آخر د زوی قتل ته ولې مجبوره شو پلار یې ټول حقیقت راښکاره کړی دی تاسو که چېرې غواړئ چې د پلار د خبرو نه ځان خبر کړئ نو زموږ د ویډیو خامخا وګورئ پلار د خبرو نه یې ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر یې نشان ورڅخه خامخا ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاوي ډېر د افسوس مقام دی موږ آخر کمې زمانې ته پاتې شو چې کله به بچي راپاسي خپل مور او پلار به قتل کوي او کله ظالم پلار راپاسي خپل زوی باندې دومره ظلم کوي چې اول خپل زوی سره ډېر زیات زیاتۍ کوي ډېرې وښې ډېرې ټکوي بیا د هغه وښلو ټکولو نه بعد هغه زوی باندې ډزې کوي او هغه ډزو باندې هغه زلمی زوی ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کېږي نه ټوله ګناه د زوی نه سپینه ګناه پلار یې نشه یي پلار یې ترې نشي لپاره پیسې غوښتلې بچیه ماله پیسې راکړه چې زه نشه وکړم هغه بچي داسې نه کول غوښتل بچي وایي چې نو ما پلار د نشې نه وړي زما د پلار زندګي ښه شي پلار یې د خپلې زندګۍ سوچ نه کوو خپله نشه به یې کول او په نشه باندې به یې خپله زندګي ختموله چې کله وله بچي پیسې ورنه کړلې نو پلار داسې مجبوره شو تمانچه یې راواخېسته او ولې خپل بچی ډېر زیات په کوتکونو باندې ووهو او بیا په تمانچه باندې ډېر زیات بېدردۍ سره وویشتو او قتل یې کړو دوستانو د هغې نه بعد پولیسو هغه ظالم پلار ګرفتار کړو پلار یې ویلي چې د ما نه ډېره زیاته غټه ګناه شوې ده الله دې وکړي چې دغه پلار ته یې خبرترینه سزا میلو شي او الله دې دغه پلار د نشې نه وواړي نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر یې نشان ورڅخه خامخا ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام